تاسو له خبر درکو د سوات سید شریف هسپتال کې د تیر یو شواروز په محل کرونا سلور مریضان په حق رسیدلي دي چې پکې د درو تعلق سوات او د یو بونیر سره دی. تفصیل معلومات د خپل همکار نیاز احمد خان نه. جی نیاز تفصیل راکې په دیړه. جی بالکل په سوات کې چې کوم د سید شریف هسپتال انتظامیه د اړې د خوا بیانیه جاری شوې ده چې پرون چې نو په سید هسپتال کې د کرونا د وجې نه څوک نو رسېدلي خو نن څلور کسه پاک رسېدلي چې درې د سوات یو د بونیر دی. سید هسپتال انتظامیه دا هم وایي چې دې وخت کې 15 کسان یا د 15 کم سل کسان چې دی هغه په سید هسپتال کې داخل دي او په داسې حالت کې داخل دي چې هغوی ته زیاتره اکسیجن لګولی شوی دی. دوی شمېره جاري کړې ده، پای کې ویلي چې دې وخت کې په ټول سوات کې 1506 کسان چې دی هغه د کرونا پازیټیو کیسز دي او په دې کې دغه 15 کسان چې داخل دي نور چې دی هغه صحت ښه دی نو په کورونو کې دي. دغه رنګې که موږ په مجموعي توګه وګورو په سوات کې د مړو شمېره 288 ته رسېدلې ده تر اوسه پورې د کرونا چې کوم رنځوران دي کله چې د کرونا شروع شوې ده د هغې وخت نه. دغه رنګې د سوات صحت محکمه وایي چې موږ په لرو بر کې د کرونا ویکسین لګول هم شروع کړي دي او تر دې دمه 40,000 نه سیوا کسانو ته ویکسین لګولی شوي دي چې د هغې لپاره 11 سنټرې چې دی نو هغه کولاوي دي او اوس هم په دې حالت کې په چوکیانو کې په لاکډاون کې چې هغه ویکسین لګولی کېږي او دغه لړۍ چې روانه ده او دا به چې تر هغه پورې لګولی کېږي تر دوسره اوس چې دی نو دوی چې 15,000 پورې ویکسین چې دی دا موجود دی او دا به لګوي. دې وخت کې سوات کې هغه حالات چې دی هغه د شوي دي کوم چې د پازیټیو شمېره ده هغه 9% ته رسېدلې ده. مخکې چې دی نو دا 25% ته رسېدلي وه خو بیا د هغې باوجود هم چې دی نو په سوات کې د کرونا د وجې نه لاکډاون دی. د کوم سیاحتي سیمې سیلګریزو سیمې چې دي هغه تړلی شوي دي او د اختره پورې د 19 تاریخه پورې به څوک هم سوات ته نه پرېښودی کېږي. شناخت کارت چې چا د سوات نه وي نو هغوی د موټروی به هم بند دي او هایوی یا کوم چې ډي روډ دی به هم بند دي او د نورو سیمو خلک چې دی نو به سوات ته نه راځي. اوس هم دې وخت کې لاکډاون دی، خلک چې دی نو د بهر سیمو هغه نه راپرېږدي او چې چوکیانو کې دی نو په خپل ذاتي ګاډو کې را روان دي هغه راځي. صحیح، ډېره مننه نیاز احمد خان تفصیل لپاره.